نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتفق الله پاک فرمائي وعبد الله او عبادت کوي د الله پاک دې سره سره ولا تشرکو او هغه سره څوک شریک به جوړوي به شیئا هیڅ چیز باغ سره شریک وای نه پیغمبر نه فرشتہ نه اولیاء څوک هم د هغه په کارونو کې هغه سره نه شریک وای وبالوالدین احسانا او دې سره سره چل کوي خپل مور او پلار سره احسان کوي ګور الله پاک خپل حقوق پس د مور او پلار حقوق بیان یعنی الله سره شریک وجوړوي داغه عبادت کوي فرمان برداری کوي او بلداري چې د مور او پلار سره د احسان والا سلوک کوي وبذل قربا او خپل رشتہ دارانو سره احسان کوي ذل قربا چې کوم دینو رشتہ دارانو ته دي رشتہ نو رشتہ دارانو سره خیر خیګړه کوي زکات چې وباسي نو ټول نړۍ په رشتہ دارانو باندې تقسیم کوي کبه راي نه بد شنو بیا پردو تور کوي دلته کې هر سړي ته دا حکم دی چې هر سړي په خپل خاندان کې اول فقرا او مساکین لا چې کوم داغه په خاندان کې دی غیله ور کوي هر سړي هر خاندان والا نو په هر خاندان کې ټول خلک غریبانان نه کړي څه په کې الله پاک مالدار پیدا کړی نو هغه مال هغه مالداران دي غریبانان له الله پر رضا ورکی ها نو بالکل الله پاک فرمایي چې دې سره سره ول یتاما چې کوم یتیمان دي د مور او پلان نه نابالغ پیدا شي لا د کار کسب نه دي او خرچي پکېږي او مال او دولت او پلارانو نه دي پرېخي غریبانان دي نو څه چل کوي پای باندې خرچ کوي ول مساکین او په مسکینانو یعنی چې کوم غریبانان خلک دومره درک وسره نه لګي چې بچو له رزق وروړي کله مزدوري وی کله نیوی نو دې لپاره اول جار ذل قربا او نږدې چې کوم تاسو گاونډیان دي گاونډیان درې قسم دي ول جار الجنوبي او یو لری چې کوم دی نو همسایگان یو هغه چې تاسو نږدې دیوال په دیوال دا نږدې دي بیا غي سره دیوال په دیوال دا تاسو هغه نه زیات نږدې دي نو چې څومره لری کېږي د دومره دا کېږي او نو دا خو هغه شو نو جار ذل قربان یو خدای چې یعنی رشتہ دار انوستا او ستا گاونډي وي د بیا دوه حقوق دي او چې بیا رشتہ دار دی نیوی او گاونډي دی او مسلمان دی درې قسم یعنی گاونډیان دي مسلمان خدای کنه او رشتہ دار دی نه دی نو دی بیا په د دې بلنا یعنی نږدې دی چې یو گاونډي بل ستاداري چې هغه غیر مذهب دی او گاونډي دی مثال عیسائی دی نو هغه دیم گاونډي هغه سره هم خېګړه کې خدا مسلمان زیات حقدار دی او بیا چې کوم دی نو هغه همسایه چې هغه که عیسائی دی که هندو دی که هر مذهب سره تعلق ساتي او پاغه باندې څه مصیبت او افت فراغ او هغه سره لاس مدد وکړه ولی چې تاسو دیوال په دیوال ناسه یا بغنا والصاحب بالجنب او خواکه کې ناسون کو خلق سره دین علماء دا خبره وستدا چې په ټرین کې سره سوق یو ځای شو په بس کې سره سوق یو ځای شو فلاین کوچ کې سره ګنټینی میرا پارا لسو ګنټو د پارا کراچي ته دي سلیدي شتو ګنټو د پارا لاور ته دي سپینځ شپږو ګنټو د پارا لسو ګنټو د پارا دا شان په خور ته دي ګنټي د پارا تاسو سره یو سره پارا نو چې ستاد اخلاقونه او د جبې د زبان د لاسو خونه هغه څه ضرر نه رسي درته کې الله پاک دا فرمایي چې تاسو راخوا کې ناس تو خلق وتا کله دې سيزونو موږ خیال وساتو تاسو سوای دا معاشره به څنګه شي
دا به داسې شي چې بس بیا په ایمان یو بل سره به ډېر دغه او وابن السبیل په لاره تېرېدونکي خلک مثال په لاره یو سړی مسافر تېرېږي مسافر ته وایي که نه مالدار دی خو مال ورسره ختم شو او تېرېږي او سوال یې وکړو نو ای د هغه سوال هم پوره کوئ انجی والجار الجنوب کنه ما هغه لري همسایه نه مراد هغه همسایه چې کوم دین ستا په دین نه وي او چې کوم تا سره خوا کې په سیټ باندې ناستي یا او یو ځای کېنئ پاسئ تاسو کوم ملګري یئ خاص نو دام چې کوم دی نو په دې کې راځي چې کوم په یو ځای کې تاسو کوم کېنئ پاسئ هغه خلک یعنې ستا د ناستې پاسې خلک نو په دې کې تر دې پورې علماو لیکلي دي چې تا سره په بس کې په فلاین کوچ کې په ریل ګاډي کې په هوایي جهاز کې څوک هم یو ځای شو نو څه چل به کوئ بیا به ای سره به ښه حسن سلوک کوئ دا ګنټۍ نیمه ګنټۍ لس ګنټې هر څو ګنټې چې ستا هغه سره وي نو سره خبر کوئ اوس پوه شئ په دې خبره باندې که نه او بل وابن السبیل او د لارې لاروي باندې مسافر چې وما ملکت ایمانکم ردین علاوه ستاسو غلامان او وینځي چې کوي دي دی باندې ان الله بشک الله چې لا يحب لخوخي من كان مختالا فخورا هر هغه څوک چې مغرور او تکبر وي متکبر وي فخر کوونکی وي څه چوي مغرور وي او تکبر کوونکی وي الله پاک نه خوښي نو دا ګوره دا حسد بغض او کینه د څه وجې نه پیدا کېږي د تکبر د وجې نه پیدا کېږي سړي پیدا کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې چا یو ذره برابر ایمان په زړه کې یو کلمه یو پیرم ویلي یو ورځ نه یو ورځ به دی د جهنم نه راوځي او چې چا په زړه کې یو ذره برابر تکبر وي نو دی به جنت ته نه داخلي تکبر دومره سخت شي او تکبر د تکبر په باره کې دومره فرمایي چې به دومره سخت جرم دی ښه دی به جنت ته نه داخلي بیا الله تعالی فرمایي چې الذین استا کسانو هغه کسان یبخلون چې بخل کوي بخل ويأمرون الناس بالبخل وخلق ته وایمنه مو ورکو دا فقیران نه دي را پلان کړي ډینګار نه ته په خپل نه ورکې نو خلک هم منې کې بس چاته دا مو وایي چې دا ګرځي اور وخت تبلیغ دای خلاف سره کې دلته د آباد خلک روزانه راځي نو چا چې په وبس کې زړه ورکې چې چا په زړه وبس کې خو بل څوک منې کوي وردا بیا نور په دې دغه کې راځو مونږه بس چې څوک څه کوي دا الله پاک چې چا په ځل کې سوا چې نه هغه کوي دل ورکو دل مورکا ستا په دغه باندې خیراتونه کوي کاو په خپل ځل په نیت باندې وکړي د خپل اخلاص کنه د خپل نیتی چې ستا کوم ځل کې نیتی نه داغي به تعالی خدای اجر درکړي نو شي چې هغه پړمبي ځل لاغي دی هغه ولا ورکی او دام یو مولانا صاحب فرمایل چې مطلب دا تاسو چې روزانه ګرځي دام غریبانان یا چې شکلاسونه چاته نه نشي کنه نو څه خبره کو چې یعنی مطلب دا یعنی بس چاته سپک نه دي قتل پکار او بس بخل نه کول پکار د بخل په باره کې دومره فرمایلی دي چې یو سړی دی وغړې زیات سخی دی خو ډیر زیات عبادت گزار نه دی نو دی به ضرور جنت ته داخل شي داخل بشي او یو سړی د ډیر عبادت گزار دی خو بخیل دی دی به وی جنت ته داخل نشي دی به د جنت ته داخل نشي بخیل د بخیل بس دغه راته مې وي تعریف ما راته وکړ تاسو هر سړی په خپل ځان باندې ګورئ په خپل نفس باندې چېرې په ما باندې دا څومره لاګو کېږي بل پرېږدئ په خپل نفس باندې وګوره چې دا په ما لاګو کېږي زما زړه کې
د فقیر متعلق څه خیال لې دغه متعلق څه خیال لې پرونه تاجي صاحب هم په دې خبره غوسه شو چې هغه ته اشاره وکړه دا څه مکوا کنه الله پاک اوس فرمایي چې الذين كسان يبخلون چې خپلم بخل کوي ويأمرون بالبخل ويأمرون الناس وخلقهم بالبخل د بخل وصیت کوي او نصیحت کوي ويكتمون او پټوي ما آتاهم الله هر هغه څه چې ورکړي دی الله پاک من فضله د خپل فضل الله یعنی چې کوم الله پاک فضل څه ته وي دولت مال دولت ولا خدای ورکړي دی وجاهت ورکړي دی او دې پای کې بخل کوي رسول الله سلام یو بیبي ته فرمایل چې ډېر پشمار شمار پیسې مو ورکوا کته پشمار شمار ورکه خدای هم دل پشمار شمار درکړي او ډېر په انفاق کې د الله په نوم باندې په ورکولو کې ډېر تاسو موږ چې نن ملس ورکړي دی او نن مشل ورکړي دی او دا چې څه دا چې کې خدای پاک هم دل دا په حساب درکړي بس ګوره دا ټول خبره په قران او په حدیث کې موجود دي زموږ یقین پورې ده چې زموږ یقین په دې خبرو څومره دی بس پر ځل باندې نظر واچي د خپل ځان تاسو ته نه کیږي دا بل تاسو ته نه کیږي خپل اصلاح کوي ښا او بیا څه فرمایي چې ويكتمون ما آتاهم الله من فضل او پټوي هغه چې الله پاک د خپل فضل لور کړی یعنی مال او دولت وعتدنا للكافرين عذابا مهینا او تیار کړی دی مونږه د ناشکر خلقو د پاره یعنی د کافرانو د پاره او د ناشکر خلقو د پاره ځکه الله پاک ورا د ناشکر خلقو ذکر د کفارو په حیثیت کې کړی دی یعنی عذاب مهینا یعنی ډیر سخت عذاب کی الله پاک فرمایي والذین ينفقون او هغه کسان چې ورکوي اموالهم رعاء الناس مالونه خپل د سره پاره د خلقو د خودنې د پاره ورکوي کنه ولا يؤمنون بالله نو داریا چې کوم دا شرک خفی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وې د دین ځان وساتي چا چې صدقه په ریا سره ورکا وې دې مشرک شو چا چې جهاد په ریا سره وکړو دې مشرک شو ورګه پیوم او چا چې مونږ او داسو پریاکارې سره وکړو یې روجونی وا یعنی عبادتونه د خدای پاکو کو پریاکاری په خلقو د خودنې د پاره د سره پاره د خلقو د خودنې د پاره یو شی ورکول एकदम لوټ روباسي چې خلک ویني او خلک راته خسړې وي په ذکر دا خبره تیر شي دا الله رضا مقصود ستاني وي ستاداوي چې دا خلک زما تعریف چګوره دې څنګه پیسې ورکړي اوس دا ستانیت پورې ده چې دا پیسې ځکه چې الله پاک بل ځای کې فرمایلی دي چې څوک په سرګند ورکړي په پټه ورکړي او مطلب دا څنګه ورکړي نو الله پاک صدا خو عمل دی نو پدې کې دا ډېر ضروری خبره ده چې د نیت د الله زړه ځالي که په سرګند ورکړي نو دی وی چې نور ناس چې دی به عبرت واخلي چې دی د الله په نوم ورکړي بخل پری دي ها زه په ځکه کې دانی چې دی او دای ما توزی دیږي یا زما صفت کی یا زما بڑای بیان کی کنه چې وګوره څنګه پیسې ورکي او څنګه پیسې نولي په خلکو باندې دلته کې الله نو د څه چری دې چې را داسې نیت ساتي د دې مطلب دی ولا یؤمنون بالله نو دا اصل کې ایمان نه په الله دا الله باندې چې ایمان کمزور شونه دا عقیده به پیدا کیږي کله چې خلق زما صفات کوي چې دا خلق چې کوم دي نو دله بر دي اجر خلق ورکي د دې لپاره وي په قیامت کې په ورځ د قیامت به ډیر خلق دا شراوستي چې الله پاک ورته وي چې تا د خلقو د لپاره سيزونه ورکړو کنه زما د رضا لپاره یې نو ورکړو زو صلاح شراینه بدلا واخله نو په ورځ د قیامت رسول چاله څه بدل ورکړي هیڅ کوم نشي ورکول دلته کې دا
دلته کې الله پاک فرمایي چې دوی اصل کې په الله باندې ایمان کمزوري وي ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د قیامت باندې ایمان په ورځ د قیامت باندې نه وي که چې نه په ورځ د قیامت باندې چې زه الله ته ودرېږم جواب ورکوم او بیا به الله مانه تاسو کوي نو بیا به داسې نیت نه کولو ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا او هغه سره چې شو شیطان د هغه مرګره څه شو چې شیطان سره مرګره شو فساء قرينا نو هغه ډېر خراب مرګره دی کنه دا شیطان ډېر خراب دی کنه دې بزن ته زوکه ته نه پرې چې دا چې وسوسې لا چي نو ضرب الله ته فرمایي چې الله زماده نیت ز استاد رضا کومه شیطان ما ته وسوسه واچول په دې ممر علي اخر کې استغفار وایي دلته کې الله فرمایي وماذا عليهم او ایسا فتر وګرځیدو لو امنوا بالله چې لوړې وي دی ایمان په الله باندې ول یوم الاخر په ورځ د قیامت باندې وانفقوا او بیا خرج کړي وي بما رزقهم الله دا هغه مال نه چې ورکړي دی الله پاک دیلا وکان الله بهم عليما او حالان کې الله پاک په دې بارکی هر یو شی هغه ته پته ده د هر چا د عملونو پته ده وتا که چې دې د الله پر رضا ورکړي وي نو الله به دې له اوس ډېر ویل اجرونه ورکړي وي ان الله بشک الله چې دی لا یظلم اغه ظلم نه کوي مثقال ذره د مثقال برابر د ذره برابر لکه مثقال یو ډېر ذره دې معمولی شی وان تکو حسنه او که چریوی یو نیکی نو یضاعفها الله پاک تاسو هغه ډبل سلور ګنا لس ګنا وسو ګنا پورې بدل کی بلکې دینم زیات چې الله پاک چاته وغواړي نو هغه بدل کی ويؤتي باللدنه اجرا عظيما او دې سره سره الله پاک ګوره یو بل خبرو کا چې تاسو له باغ خپل طرف نه صدر کی ډیر وی اجر بدل کی ډیر وی اجر او حد نه معلوم چې څومره بدل کی استانیت پورې اوس خبره چې څومره خالص دي الله رضا الله فكيف اذا جئنا او بیا به څنګه چلی هغه وخت کې چې کله راوستي شي راولګونګه من كل امه د هر امتنا بشهید یو گواه یعنی د هر امتنا به یو گواه راوستي شغه گواه وڅوکي پیغمبر بيدای مثال عیسی علیہ السلام به الله پاک راوړي چې د خلکو ته منلې کني منلې نو هغه به بیا څه وایي ابو ته چې نه دوی خدای انکار کړو او دې کړو دا کړو دغه شان صالح علیہ السلام به الله پاک راوړي لوط علیہ السلام به الله پاک راوړي هود علیہ السلام به الله پاک راوړي شعیب علیہ السلام به الله پاک راوړي موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام به الله پاک راوړي نو دا ظاهري او بیا الله پاک ورپسې څه فرمایي وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او تابم اے محمد صلی الله علیه وسلم دا هغه غلطي ز په دې باندې گواه کم دا چې کوم تا سره دی او ستا انکار کوي تعالی تکلیفونه در کوي اذیتونه در کوي کاغه اسرائیل دی يهود دی او کنه سوار دي او کافران دي او که منافقان دي نو تاب په ورځ قیامت په دې باندې گواه کوم چې تا دې ته زما خبر رسول و قرآن دی ورته بیان کړو نو خپل بیان کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خطبه حجۃ الوداع کې فرمایلی کنه آیا ما را دین تاسو سره رسولو نو ټول صحابه وی بالکل تاسو رسول بلکې دې حق مو ادا کو درې پیری دا تاسو کړو دا ځکه الله پاک فرمایي چې ګوره وي تاسو په دې باندې ځکه وارم چې تاسو زما دین رسول یوم ایذن په دغه ورځ باندې یود الذین ارزو بکوي هغه کسان کفرو چې کافران دي په دغه ورځ بس
کافران خاص طور دا ارمان بکئی وعصوا الرسول او هغه خلکو چې نافرمانی کړی د رسول او بیا بسوی لو تسوا بهم الارض اے کاش چې د غزمکه چې کوم دا برابر شي په دای باندې یعنی دې پر ازمکه کې حق شي او دا تاسو موږ نه ونشي موږ پیدا نشو دوباره زديرو کفار او خلکو خدای اراده نه وکړي چې دا پیدا کوي لکه سنین ځوان شو یا څومره چې دا مذهبونه والی غیر د دې بیا پیدایش باندې خدای پاک باندې ایمان نشتا نو دې لپاره الله په فرمایي چې دوی په دغه ورځ بیا آس او چې بس اوس په عذاب چې کوم ته پیغمبرانو سره وکړو هغه خورو رسیدو کاش چې د ازمکه په موږ وارشي او بیا موږ نه ژوندې شوي په دې باندې وکړه ولا یکتمونا او بیا به نه به شي پټول یعنی دی به ایس یو سیز پټ نکړي شي الله حدیثا د الله نه اس خبره نه به د الله نه خبره پټ شي او نه به څوک پټ کړي شي د الله تبع یو شی سرګندي لہذا د دې لپاره فرمایي چې به د الله د یری سره وخت یې پکې دا ټول احکامات چې بیانې دا د دې لپاره بیانې چې موږ په دې باندې عمل وکړو او خپل نفس طرف ته خپل زړه طرف ته متوجي شو چې آیا دا قرآن مونږ ته کوم بیان شو اوس په پښتو کې مونږ ووي کنه او فهم شو په او د دې نه پس مونږ جاهلیت کوو او د الله نافرمانی کوو نو بیا خو به الله راځي شي نو د دې وجنا کلم چې دا څه مکراشي خپل نفس سره لږ متوجي کیږي چې نفسه په ورځ د قیامت به بیا تعالی له جواب ورکړي ظلم مکوا ذاته مکوا خرچ وکړه الله په لار کې او خلق سره دغه مکوا یعنی خذو باندې په ماشومان باندې یتیمانو په دې ټول باندې خرچ کوا خیال خلق ساته چا سره ظلم مکوا دا ټول خبره الله پاک دې کې بیان کړي په دې باندې موږ الله پاک ته الله دې موږ په دې عمل کوو یا الله دا ستا قرآن شریف موږ ولوستو په دې باندې عمل کول توفیق راکړي په دې کې زموږ څخه کمې زیاتې شوي دا غي معافي موږ کوو موږ نه کارونه وایي چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي موږ کې څوک بیماران دي او څومره مؤمنان مسلمان په کورونو هسپتالونو کې بیماران دي شفایا دي څوک قرضداران دي قرضونه نه اخلاص کوي د چا څو شرعي حاجتونه دي الله د خپل غیبي خزانه ورته خلو کې د حق والا د رزق فراغ سبب د ټول مؤمنانو سبب خپل کور کې وته باندې یا الله څوک مسلمانان په څه قسم مصیبتونه او فتنو کې دغه مصیبتونه او فتنه تلل کې د چا اولاد دي نه صالح اولاد ولور کې چا اولاد دي دا وته نه صالح وي کې او یا الله د چانور څو مسائل وي تی ول خپل غیبی خزانه پوره کړي په اخر کې مدال دي مشانه کریمه نصیب لا اله الا الله محمد رسول الله